الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم. درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رونو دا اللہ پاک عظیم احسان دی چې ستاسو په دې مسجد کې دا قرآن عظیم الشان د ختمونو دا پروګرام جوړ دی. رونو دا یاد ساتئ دا ډېر عظیمه خوشحالي ده. د دې قرآن سره نسبت او تعلق په دې باندې چې الله تبارک وتعالی څه ورکوي. لکه روایاتو کې راځي کله چې یو ماشوم بچي پلار جماعت ته راولي مدرسې ته بوځي او هغه ابتدایه کلمات کې وي بسم الله الرحمن الرحیم. الله تبارک وتعالی د دغه شروع په برکت باندې چې د بسم الله الرحمن الرحیم وي په دې بسم الله الرحمن الرحیم باندې د مور پلار د دې ماشوم او د دې استاد الله تبارک وتعالی بخشش کوي. دا تاسو ر دې اندازو لګوي چې صرف بسم الله الرحمن الرحیم شروع باندې دومره لوی فضیلت دی. نو اوس کو یو سړی دا خپل دستور العملو ګرځي د دې تلاوت کوي په دې باندې عمل کوي الله وسور کوي. رونو قرآن سره تعلق یو بزرگ تیر شوی په دې بزرګانو کې بشر حافی دیول کې شرابیو یو ځل د شرابو پر شکل را روان دی په لاره باندې یو پرزو کتله په هغې لیکلي شوي بسم الله الرحمن الرحیم. دوی دا کاغذ روچت کو ښکلې کو صفحې کو خوشبي پې ولګوله او کور کې سنبال یو تاخ کې کېښودو. شپې له خوب ویني د الله پاک انوارات او تجلیات ویني. الله تبارک وتعالی ورته فرمایي چې ای بشرا ته د شرابو په نشه کې وې لیکن زما د نوم نه په نشه کې نه وې. تا زما د نوم احترام وکړو د دغه احترام په وجه باندې ستا نوم زه په اولیو کې لیکم. د اولیو په فهرست کې د بسم الله الرحمن الرحیم په ادب باندې د اولیو په فهرست کې نوم ولیکلی شو. دا چې صرف بسم الله الرحمن الرحیم په ادب باندې د یو سړي د دومره لوی ګناه او جرم په وجه باندې الله پاک بخشش هم کوي او نوم یې د اولیو په فهرست کې لیکي. نو که یو سړی دا قرآن عظیم الشان خپلې سینې سره ولګوي او په دې باندې صحیح عمل شروع کړي الله به څه ورکوي ښکاره خبره ده. وروڼو موږ او تاسو نن وګورو زمون قرآن سره څه تعلق دی. که موږ او تاسو سوچ وکړو هر سړی پریشانه دی هر سړی په ټینشن کې دی. حالانکه د الله نعمتونه انعامات احسانات دا ورته واره زیاتېږي لګیا ده. خو ځان ته خبره ده چې موږ کې د شکر ماده نشته. ګینه نور کومو تاسو سوچ وکړو دا کم څه چې موږ ته میلو دي که موږ او تاسو سوچ وکړو پخواني باچاهان هغوی چې به ګرمۍ کې کله کسان ورته مقرر هغوی به ورته به بوځي وو. الله تبارک وتعالی غریب نه غریب سړي ته څنګه انتظام وکړو چې دا د هغه وخت شاهانو ته دا نعمت نو ملو نن غریب نه غریب ته ملو دی. بیا پخوا باچاهانو ته به
ډیوې وي لاټینونه به هغه شمعدان غوندې به د الله تبارک وتعالی انعامات او احسانات څومره شو نن غریب نه غریب کرا داسې بلب او لیټ لګېدلی دی چې هغه شمع او لاټین او هغه هر څه نه دا غریب څه کو بې پروا کو لیکن سره د دومره انعامات او احساناتو مونږ او تاسو کو سوچو کار سړی په ټینشن کې دی پریشان دی ورونو دا پریشان ولې دی د دې وضاحت قرآن عظیم الشان کړی دی من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا الله فرمایي چا چې زما د قرآن نه اعراض وکړو د ده زندگی به تنګه کم اوس موږ او تاسو ګورو که تاسو دا وایئ چې موږ د قرآن نه اعراض نه دی کړی نو زه راته په یو څو خبرو باندې ثابتوم 24 घंटों کې مو ته د قرآن عظیم الشان د تلاوت توفیق میلو نشو نو دا د قرآن نه اعراض نه دی دا قرآن راغلی د څه لپاره دی د نبی علیہ السلام مبارک یو فریضه سره دی تلاوت دویم نمبر ما ته قرآن عظیم الشان قدم په قدم متوجه دی چې ستا سترګې به کم ځای کې لګي او کم ځای کې به نه لګي موږ نن د بد نظرۍ په هلاک کوونکې بیمارۍ کې مبتلا د نظر حفاظت زموږ نشته فیسبوک دی یوټیوب دی واټساپ دی په هغې کې د نظر حفاظت چرته دی حالانکې رونو بد نظری داسې یو جرم دی داسې یو عالم کتاب لیکلی دی بد نظری کې 14 نقصانات پای کې ډېرې خبرې ذکر کړې دي چې یو چې څوک د نظر حفاظت نه کوي د الله غضب به په ده باندې چې څوک د نظر حفاظت نه کوي د ته به کلم چین او سکون میلو نشي سو 14 خبرې ډېرې خطرناکې ذکر کړې دي ورونو زه به تاسو ته که د نظر څوک حفاظت کوي په هغې باندې به الله څه ورکوي 15 انعامات کتابونو ذکر کړي زه به تاسو ته د نظر د حفاظت هغه 15 انعامات ذکر کړم نو که چا ایمانی جذبه وي ایمانی غیرت پکې وي نو هغه به وایي چې یاره د دې لپاره به زه د خپل نظر حفاظت کوم یو دا د الله حکم دی قل للمؤمنین یعودوا من ابصارهم مؤمنانو ته وایي خپل نظرونه ښکته ساتئ د الله حکم دی ومنه چې کله د نظر ښکته کړه د شیطان نه دویم نمبر الله دې راضي که خوشحاله که شیطان دې خفه که دا مقام دی دریم نمبر د نظر حفاظت سره الله تبارک و تعالی به د ایمان خوږوالی درکړي نن موته په 1 روپۍ باندې یعنی په لږو پیسو باندې خپل ایمان دوړه کو لګیو که نه د ایمان خوږوالی نشته که نه صحابه کرام د ایمان د پاره وینې توی کړي دي لیکن موت ته د مور په غېږ کې میلو دی موت سره قدر ستا نو الله پاک کوئی د ایمان خوږوالی ورکړي څوک چې د نظر حفاظت کوي څلورم نمبر څوک چې د نظر حفاظت کوي الله پاک په د عبادت خوږوالی ورکړي نن موت چې کله مانځه ته ودرېږو تصورات هغه بل خوا بوزي لګیا دی توجه نه برابرېږي که امام لږ قرائت زیات کړي وي استاد یې نو پکې خوږ شوی وي اسیم زمونږ دا خلک د عالم چې کوم قدر دی ادب احترام دی هغه ادب احترام کې زمونږ خلک ورې ډېر پاتې دي بیا خصوصا زمونږ دا حلقه تاسو راشئ 400 ته یقین وکړئ چې هلته د علماو کم قدر دی کم عزت دی زمون خلق د علماء اس